په داسې ځمکه باندې قبر کنیسته چې هلته کې بیخي د مړي پته هم نه لګېده او چې قبر هم کنیسته چې تبه پکې روتې چې تبه هم ترې لرې کړې ده که نه ښه ښکلی انسان پکې پروت وي داسې پکې پروت وي که نه چې سر کې اوبه هم وي ږیره کې مو اوبه وي او چې مونږ ته تپوس وکړو چې دا ولې دا رونو نه تپوس وکړو یاره وایي دا د قرآن حافظه وه نو د قرآن حافظه چې ده که نه دا نه په دنیا کې خدای پاک خرابوي او نه په آخرت کې خرابوي پوه شوې جي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو دا د یو د دې دنیا ډېر لوی او ډېر غټ حقیقت دی بچې پیدا شي صحیح ده د زړه زیږري د زړه ټوټۍ د مور او پلار هغه بچې بیا رالویږي صیب او بام ته ورسوي هغې نه یو غټ زلمی او یو غټ بچې جوړ شي او هغه بچې سره خواري سره د مور او پلار دغه سوچي چیرې دا بچې به لازماً خاورو لځي او دا د هر انسان او کم چې مسلمان او دا کلمې ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او په دغه کلمې ایمان راوړي نو صیبه د هغه په دغه سوچي دغه به ایماني هغه چې وده کېږي او په بالغ سر ږدي دغه سوچ به وي چې صیبه د باچا د طرف نه هر ټیم دغه فیصله راتلی شي چې مرګ شته مرګ حق دی او مرګ به راځي یو انسان چې ځان دپاره سم وکړي وبکي دنیا کې ګرځي د عیش او عشرت ژوند تیری به خو مرګ شته هغه به بیا دا وګوره دغه ګیر چاپیره دغه قبرستان دی او دې قبرستان ښکلا څه ښکلا ده هغه زموږ ایمانونه دي د دغه قبرستان دپاره تا نه څه دولت نه غواړي دا قبر تا نه څه پیسې نه غواړي تا نه بلډینګونه نه غواړي تا نه انویسټمنټ نه غواړي تا نه دا نه غواړي صیبه چې ته د یو چا شفارس راوړه که شفارس دی چې باچا ته دې کمې سجدې لګولې دي د باچا دپاره دې کم عبادت کړی دی هغه عبادت به ستا دپاره په دې دنیا کې چې کم دی هغه په کار راځي یو سړی په دې دنیا کې لګیا که نه ځان دپاره هر سهار څه کوي چېرې دا نن مې دونه پیسې وګټلې نن مې دونه وکړو خو دې سره هغه چې د باچا عبادت نه کوي صیبه نو هغې ته به مرګ راځي او زمونږ اخري ارامګاه چې کومه ده هغه زمونږ دغه ځای دی یو انسان ځان دپاره سوچ کوي یاره بس ویزه دنیا ده ټول عمر ده که یو دنیا ټول عمر وه نو بیا هم یو خبره خو دنیا ډېره عرضي ده دا امیر صاحب ډېره مننه ډېره شکریا کوم چې دوی موږ له وخت راکړو دا یو قبرکن دی او د دې نه د دې حوالې سره تپوس کوو چې یاره یو کس قبر ته راځي قبر کې کېښودلی کېږي د هغې نه بعد دي چې کوم دی قبرکن اکثر هم دا کار یې چېرې دي چې کوم دی ویم سخت کار هم دی یو قبرکن چې کوم دی مړی بیا ځمکې ته وسپاري بیا یې د هغې نه راوباسي نو عزتمندو دا ډېر ګران کار دی صحیح ده او دا ګران کار دغه زموږ دغه د ښکلې امیر صاحب ډېره شکریه ډېره ادا کوم چې د ما له وخت راکړو ډېره مننه ډېره شکریه تاسو څنګه یې بس ښه یو جي تاسو ښه یې بس وخت یې تېرېږي جي ښه ډومبې ستاسو ډېره شکریه دا راته ووایه چې دلته په دې قبرکند او د قبرکند کار دا تاسو څونه وخت نه کوئ دا خو اول زما پلار کولو بیا مې مشر ورور کوي اوس ورپسې زه کوم صحیح ما خو ویل که نه ما خو په تمهید هم ډېر اوږد کومیل په یو انسان ځان دپاره ډېر څه جوړوي دلته نه ستا انویسټمنټ لګي نن دلته ستا د بینک پیسې پکارېږي دلته چې ته باچا د دې کومې سجدې په دنیا کې کړي هغه به تا د قبر کې ږدي او دا قبر دا عذاب به دې تا نه بچ کړي تاسو قبرکن یې داسې مړي چې کم دی ځمکې ته هم سپارې داسې د عبرت دپاره تاسو څه داسې مړي داسې ځمکې ته سپارلي یې کې داسې نیک خلک به مو وي او داسې به یعنې د نیکو نه اخوا که بد خلک به هم تاسو ته مخې ته راځي دا د دې باندې لږه رڼا واچوئ څه کار دی که نه جي چې مونږ په داسې ځمکه باندې قبر کنیسته چې هلته کې بیخي د مړي پته هم نه لګېده او چې قبر هم کنیسته چې تبه پکې روت وي چې تبه هم ترې لرې کړې ده که نه ښه ښکلی انسان پکې پروت وي داسې پکې پروت وي که نه چې سر کې اوبه هم وي ږیره کې مو اوبه وي
او چې مونږ ته تپوس وکړو چې دا ولې دا رونو نه تپوس وکړو یاره وایي دا د قرآن حافظه وه نو د قرآن حافظه چې ده که نه دا نه په دنیا کې خدای پاک خرابوي او نه په آخرت کې خرابوي پوه شو جي صحیح داسې چې دا کبرکن که نه تاسو ته چې تاسو دا هغه کوئ بیخي تاسو له نه محسوسېږي ځکه چې دا خو یو عام کس د سره کوی نه شي یو کار بل دی بس مجبوري ده نو څه وکړو صحیح زمونږ کار دا دی نو دا کار دی که نه صحیح داسې به د شپې ټیم هم تاسو قبر کنسته یو دې کې داسې واقعیه ستاسو د ژوند ټولو نه ستاسو په ذهن کې یو داسې د عبرت نه ډکه واقعي چې زموږ د کتونکو سره تاسو شریکه کوي نو هر قسمه ډانچه پکې روځي پوه شولې روغ هم پکې روځي نیمګړی هم پکې روځي د چا په سر ویښته وي د چا په سر نه وي نو هغه چې دی به چې کوم اډوکې وي نو هغه مونږ اوچت کړو هماغه خاوره کې کېدو بره چې کله بل مړی پکې کېدو که نه نو بیا هماغه اډوکې ورکوس کړو پوه شولې د پاسه پې خاوره ور واړو او جي صحیح چاله څه پیغام خلکو دپاره کوم چې زموږ بلا پښتانه یې څه ول ویل غواړي بس مونږ مسلمانانو ټولو دا پکار دی چې مونږ د دې نه عبرت واړو پوه شولې او د دې ډېرې خدمت وکړو دې ته سپک نه ګورو پوه شولې ولې چې دا زمونږ آخري مقام دی دې ځای له به مونږ ټول راځو جي آخري مقام دی صاحب او دې له به هر سړی راځي دا د مرګ ځایکه به هر سړی سکي څنګه چې د خوراک ځای کې دا خلک سکي که نه نو داسې به ناګهانه یو آفت راشي یو قیامت به راشي یو ورته به په یو انسان به خپل قیامت راشي صاحب او د ځان سره به دغه سیلې ویسي او دغه قبرستان ته به یې راوړي دا رورجان هم را سره موجود دی هم د دې ځای دی د نه به هم څه تجربه وي څه مشاهده وي د دوی په وړاندې به هم څه داسې مړي ښخ شوي چې د هغې به څه واقعي تاسو سره شریک کړو زمونږ کوشش دا نه دی چې د یو کس د تذلیل وشي د یو کس چې کوم دی غیبت بیان شي خو دې کې زمونږ صرف او صرف دغه مقصد دی چې په دې سیمه کې ډېر زمونږ هغه ورونو دپاره یو پیغام یو میسیج ریکارډ شي چې د دې نه څه ناڅه فایده واخلي رورجانه ستا هم ډېر شکرګزار یم تاسو ماله وخت راکړو ستاسو د ژوند په دغه قبرستان کې څه داسې د عبرت نه ډکه واقعي دې کتونکو سره یې شریکه کوي مونږ خو داسې کتلي دي چې زمونږ د کور سره یو قبر و یعنې زمونږ خلکو کې داسې ګنمن هم لږ ډېر اچول جی جی لږې تیز او بیا پې مطلب دغه چرمین صاحب جله وبخېدلې قبر وښکلو ښه نو هغه کومو خلکو چې قبر وښکلو هغې هغه مونږ ورته ومید چې یاره دلته قبر دی که نه صحیح دلته مه وباسئ قبر بیا خو بهرحال هغې نه منه روژه وه لګیا ول پکې نو زه چې کله پکې خاځې راښکاره شوې نو د خاځو نه په وروسته چې کله خاځې مونږ اوچته کړې نو په هغې کې یو زنانه سلامته پرته هغه یعنې د دې خوناباد ډېرو خلکو ته هم پته ده زمونږ یو ماما دی هغه ته هم پته ده صحیح خاځه ته مونږ اوچته کړه لکه یعنې د هغه زنانه هغه ویښته په هغه موقع باندې هم داسې لامده و که نه هغه پشم روبو پروت بل د هغې نه غیر د هغې ته مخامخ د پولیس چوکۍ ده صحیح هغې باندې یو پولیس والا د شپې به یې په هغې بره ډیوټي وله هغه چې هغه یو ورځ هغه یو قدرتي د هغې هغه هر څه وکتل نو هغه د هغې ورځې نه هغه ډیوټۍ نه مینې لاړ ولې چې سار شو نو ته به پرې راغلې وله او مونږ ورسره خبرې اترې کولې چې ولې یاره ویل ستاسو د کور سره بېګا د دې ځای نه یو قسم رڼا وله وایي دا ټول هدیرې رڼا کړې وو لاندې څه ښکارېدل نه نو داسې خلک هم شته چې په دنیا ښه وخت تېر کړي نو هغه بیا ځمکه هم نه خیانت کوي او هم دې ځمکې دغسې امانت او سلامت چې ښه وخت تېر کړو نو انشاءالله چې ځمکه دې هم نه خیانت کوي دویمه زه تاسو دا ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ چې لکه دې هدیره کې یعنې ډېر خلک داسې زه ګورم او ومې کتل په خپله د هلکانو زنا هم کوي غلطه کوي ډېر هلکان مطلب داسې چې پردی جنکۍ راولي هم غلطې کوي زناګانې کوي په دغه قبرستان کې مونږ په خپله لیدلي دي لکه یعنې ګیر کړي هم دي خو بیا د مشرانو ویلي چې یو انسان مه بې پردې کوي د هغې نه غیر دا ریکویسټ کوم برای مهرباني به چې دا برې راسو چلوئ زه نه د چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم نه د دې خبرو د چا څه پروا په دې هدیره کې هلکان دي پوډر اسکي آیس کی ورپسې یو هلک د دې مسافرخانې اړخ نه راځي ګنجې شان دی بلکل دلته ایس خرڅې وروره د دې جنازګانو شاته په دغه ځای کې ناست دي او 10 او 12 کسان ناست دي نو که زنانه قبر له راشي نو خپل قبر له دواله نشي جفتېږي یریږي بل د زنانو نه فرض که هغوی پیسې غواړي یا فرض که والی ګوزوي یا نوره سالته غلطه کوي نو اینی ټایم زنانه خو یریږي بیا خپلو نارینو ته هم د یرې نه نشي ویلی که نه لکه زنانو له پکار هم نه دي چې دلته راشي خو بیا هم زړه خو نه صبرېږي د چا اولاد مړي د چا خاوند دي د چا روري داسې نورې مسلې وي یره د دې نشیانو باندې زه دا ریکویسټ کوم چې د دې ډېر زیات خیال وکړي او دا دې دلته نه مني دا یو حقیقت دی چې دلته دغه شان بدعتو چې کم نه دی پکار کمه زنا کم داسې اوریاني هغه دلته کېږي بلکل پکې کېږي د هلکانو زنا پکې کېږي
بار نه پکې هلکان راشي سړي راشي جنکۍ راولي غلطې پکې کېږي څو ځل هوښیار زیات تور یعنی دلته د آیسیانو او د پوروریانو یعنی ډېره مسله جوړه کړې دلته به یو مور او لور راتلي مانور نوم لکه هغه خدای شته دی بره ډېر زیات ماحول ګنده کړی و دې دیره کې به کله یو ځای ناست و کله بل ځای نوي نوي هلکان ورسره نشیان شو غلط شو ورسره او هغه جینۍ هم غلطه وه مور هم غلط و بهر حاله خو لکه ما یو چوکه ورپسې راواغسته یو څو غره به مې په یو ورځ وواله او د دیرې نه مې پره کړه خو هغې نه کاشف علي بل مسافرخانې سره خو هغه ځای کې ویډیو کړې زما خیال دی چې هغې سنټر ته بوتلو خو اوس لکه دلته چې دا کم هلکان راځي نو نوي نوي هلکان دي ځان سره غرقې او تباه کوي نو دا به ستاسو ډېره مننه وي دا به په موږ احسان وي چې یعنې د دې خلکو مخنیوي وشي دا دلته دا قبرستان یو د یو عبرت ځای دی دا خلک د دې نه هم بیا زه ورته نه شرمېږي د دې نه هم ډډه نه کوي یاره چې دا دلته دا څونه که دې خبرو ته یعنې چا سوچ وکړو که نه چې دا زمونږ خیري سفر دی که نه او ټول به دلته راځي د دې دنیا نه ډېرو ښو هستیانو مطلب دا دی چې هجرت وکړو که نه او دا ځای د خلکو نه هیر دی ښه پېزي راځي خو زړونه د خلکو کلک شوي دي کله چې زړونو کې نرمي راغو او غلطې غلطې پرېښوي او الله طرف ته متوجه شول او مخ شول نو انشاءالله دا هر څه به ختم شي هر څه به ختم شي ډېره مننه جي ډېره مننه عزتمندو دغه د دې درو دا خبرې هم ډېرې ښکلې خبرې وکړي او د دې خبرو کې دا یو لوی حقیقت دی چې دا یو دا سفر د نه ختمېدو والا دی او د دې دا خبرې دلته ما هم حیران شان کما چې دلته دغه شان کارونه کېږي کم چې زما په خوله باندې راتلل نامناسبه دي او دلته چې کم دی آیس فروغ نو په دې کې به مونږ بیا خپل د پولیس له هم ریکویسټ کوو کوم اس پی اپریشن دی د دې پېښور سی سی پی او دی هغې ته به هم هغه صاحبانو ته به هم هغه کوو چې هلته نه لږ تاسو فارغ شوي د تاڼو کارونه نو لږ شانتې دلته هم پامګیرونه وکړئ چې په دې قبرستانونو کې هم وګورئ چې دغه شان دا کم د آیس څوک خرڅوي څوک پوډر خرڅوي دا چې دا د کام بچي او دا د غریب بچي تباه کېږي دا ستاسو بچي هم دي لږ دې ته وګورئ او راشئ دا کسان ګرفتار کوي دا نه چې وړه شان دفعه پې ته په اف آی آر کې هغه کول ته نه جج بیا واپس په ضمانت باندې پرېږدي لکه د پاکستان یو دغه شان جمهوریت وي ولې ناکام دی جمهوریت به ناکامه کېږي نه چې دغه شان صاحبان پرې ولاړ وي او هغې دي چې کم دی د خلکو نه مال خوري او پردي بچي تباه کوي نو د نن خپرونې دغه غرض دغه مقصد وسیبه چې دا کبرکن سره خبرې شوې د دې یو ورور سره ډېرې ښکلې خبرې وکړي د عبرت نه ډکې خبرې وکړي سپینې خبرې وکړي حق یې وویل او کم سړی چې حق وایي د هغه ملګری هغه رب ذوالجلال وي کم چې د دې ټول کائنات چې کم دی مالک دی د ټول کائنات چلوونکی دی نو ګرانو عزتمندو دا قبر دی او دا زمونږ اخري ارامګاه ده دې نه زمونږ خلاصې نشته بس که دنیا کې څه کوو هغه به کوو که هغه مونږ ښه کوو بد کوو چې څو پورې کوو بس الله تعالی مونږ له موقع راکړې ده چې کله د الله تعالی پکړ رالو او مونږ باندې پکړ راواغځو بیا مونږ دلته نه نشو خلاصېدی نو ګرانو عزتمندو دا زمونږ اخري ارامګاه ده رب ته وګورئ هغه کار کوئ چې پای باندې ده نه رب راضي وي داسې نه چې تاسو نه رب ناراضه شي او بیا په دې قبر کې د هغه 3 سوالونو جواب تاسو نشئ ورکولی